نو زما محترمو درېمه خبره دا ده چې مونږ د تاریخ سبق تاسو ته شروع کړو او هغه په ختمېدو دی د هغې یو خلاصه او لبلباب او نچوړ د تاریخ تاسو ته بیانوم چې کوم بیان شو او څه پاتې دی او ترجمه به کوو ټایم ډېر دی زما محترمو الله او اسنو الله ربي قلم پیدا کا اول ما خلق الله القلم وقال له اكتب المقادير البدايه والنهايه ابو الفداء اسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله عليه تقدیرونه ولیکل چې دا انسان به په خپل اختیار په خپل څه کوي الله هغه ولیکل زنګ اختیار لیکل دی یعنی الله خپل علم لیکل دی الله اکبر دی نه لیکل دی به بدکاری کوي ضرور او الله ولیکل دا سړی به کوي نه بیا الله مونږ ټکوي ولې په آخرت کې نه الله دا او قتل چې دا انسان پیدا شي بیا او بالغ شي بیا په خپل اختیار سره په خپل څه کوي نو الله هغه ولیکل یعنی الله خپل علم ولیکل یعنی الله زنګ اختیار ولیکل زما محترمو دا هغې نه پس الله رب العزت عرش او اوبه پیدا کړی دا هغې نه پس ځمکې یې پیدا کړی دا هغې نه پس اسمانونه یې پیدا کړي او دغه شان دا ځمکه به جړه کېده نو غرونه یې پې کېښودل ان تمید بکم ان تمید بکم ای الله تمید بکم جړه کېدلې بند شو اوس روانه ده ځمکه په خپل مدار کې د لډو په شان ګول مګول دو چکرې وي خو ګړبېدل ختم شو پن کېده ګیلاس کېده نه غورځېږي مخکې به غورځېده چې لا غرونه یې پې نو ایښې او بیا د هغې نه پس الله رب العزت فرشتې او جنات پیدا کړل او د ابلیس غټ دا طاووس الملائکه به دته وی خو دکې تکبر او خدای پاک وشرمو سجده ونه کړه بیا آدم علیه السلام خدای پاک پیدا کړ هغه لومبې په فرښتو باندې سلام وکړو بیا یې تروشي وکړو الحمدلله وویل فرشتو د سلام جواب ورکړو د اتروشي جواب یې ورکړو بیا د هغې نه پس شیطان پړه کې وسوسه واچوله فوسوس لهما فأزلهما طفقا يخصفان من ورق الجنة تورات زبور تورات او انجیل او پښتانه او پنجابیان وي او تورات انجیل دا وي او پښتانه او پنجابیان دا وي او غلطه خبره کوي چې ښځې سړی ګمراه کړ ښځې ورته وایي چې دا دانه وخوره دې اونې ته نږدې شه د غنمو یا د انارو مختلف اقوال دي دا خبرې پرېږدئ هغې ته نږدې شو نو کپړې ته یې ووتې د کپړې جنت نه راغلي الله وی شیطان ستاسو دشمن دی دا په دشمنۍ ونیسئ دی تاسو نه کپړې وباسي کله یې نرۍ کوي کله یې وړې کوي او د شیطان ملګري هم دا کار کوي خدای پاک قرآن کې وایي چې ستاسو نه کپړې وباسي یعنې یې نرۍ کوي یې کلکوي چستې کوي او تاسو شرموي او تاسو بېعزته کوي او ستاسو د مور او پلار نه هم جامې وباسلې په جنت کې خیال کوئ جامې هر څنګه فیشن کولی شي خو چې کلو وي او عزت او د حیا کپړه وي هر قسمه پرده جایز ده خو دا ماسک دا پرده ختمه کې زما لوریانو خوریانو یونیورسټۍ ته څوک ځي خصوصا یا سکول ته او تندې پټوي او روزې پټوي پردې پورې مذاق مه کوئ ویل پوزز مه جوړوئ صحیح پرده جوړوئ بہرحال آدم علیہ السلام پیدا شو حابیل قابیل حابیل اوجه دوانو کې قاتل سو که کم کې قاف ته دا قاتل دی شیس علیہ السلام پیدا شو آدم علیہ السلام کم ځای راکوز شو سریلنکا کې که انډیا کې مختلف اقوال دي او حوا علیہ السلام کم ځای کې راکوز شو جده سعودي جده کې ایرپورټ ته هغې ته جده ځکه وي دادي نیا چې هلته هغه راکوزه شوی و دي دواړه یو ځای شو په عرفه کې دې معنی ده عرفها چې آدم علیہ السلام وپېژنده خپله ښځه او مزدلفه بیا مخکې ده منا سره نږدې دې ته وایي مزدلفه دې کې ملاپ وکړه دوهم اولاد سلسله شروع شوه مزدلفه ته مزدلفه ځکه وایي ازدلاف یعنی ملاپ دا سیستم روان شو بیا نوح علیہ السلام هغې دعوت د توحید وچلو 80 نه زیات کسان ورسره پاتې شي نو ټول خلک دنیا غرقه شو
بیا سیستم شروع شو. 9 اولادو د دریونه حام سام یافث دا غنه دا سلسله شروع شو د انسانیت او شروع شو او چلیدا په دې کې موسی علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی دی. دا ټول انبیاء 1,24,000 1,00,000 پیغمبران دي، 1,00,000 صحابه دي. په پیغمبرانو کې اوچت پیغمبران رسولان 313 دي. نبراس شرع عقائد او دغه المصنف لابي بکر بن شیبه امام بخاری استاد دی چې رسولان 313 دي او کتابونه 313 دي. کتابونه سلور نه دي، 110 نه دي، یو سلور نه 313 دي. هغه کتابونه وقتی او قومي و دا هغه وخت او هغه قوم. موسی علیہ السلام بیل شریعتو نږدې وسره د شعیب علیہ السلام بیل شریعتو. شعیب علیہ السلام شریعت په موسی علیہ السلام باندې لازم نو او شریعت راغلو نو پاره یو خار کې وا او یا انبیاء کرام هم تاریخ باندې ځان پوهه کې. نن وی چې څنګه شریعت اسرائیل والا وی چې څنګه شریعت يهوديان په ټوله دنیا وي، نو تاسو چې کله شریعت او په ټوله دنیا نو عیسایانو بیل سیستم، شعیب علیہ السلام د شریعت بیل سیستم نو اوسم نه ده. هغه وقتی او قومي کتابونه 312 وقتی او قومي هغه محرف شو. هغه د علماء په ذمہ داری باندې قرآن چې دی دا وقتیم نه دی او قومیم نه دی. الله رب العالمین دی، قرآن هدى للعالمین دی، کعبه هدى للعالمین او نبی علیہ السلام رحمت للعالمین دی. ټول عالمین لپاره لتنذر القرى ومن حولها. مکی ولم او يروا ارداګه ټول دنیا او يروا. بعثت الى الهند والسند. مسند احمد ز سند او هند دوه طرف ته لګلې شو. هندوستان فاتح محمود غزنوی دی چې دا مفتی او د فقه حنفی. کتاب التفرید دا کتاب دی فقه حنفی. کتاب التفرید محمود غزنوی هغه فتح سو هندوستان فقه حنفی والا. او محمد بن قاسم سن 92 کې چې کله امام مالک پیدا شو په هغه ورځ او شپه باندې محمد بن قاسم سند فتح دا باب الاسلام جوړ شو. دیم عراقی فقه مالک ځکه چې محمد بن قاسم سونم جمعتونه ته جوړ کړي اوس هم شته ټولو کې 6 رکعات تراوی دي. دا د عراق د فقه کسو سبحان الله. او چې کله د 92 کې دغه فتح کوله سو روړی سکر باب الاسلام دی سن دیبل نومه او پخوا دیبل سن نو روړی سکر د نو دا باب الاسلام جوړ شو. نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام دعا کړې ده چې یا الله کدیله ته هدایت نه ورکې دی اولاد لبا ورکې. طائف والا اٹکاو وی وخه ماشومان ورپسې ولګول پکانو یو وشته. نبی علیہ السلام نبی روانه شوې اب کې اولاد ته هدایت ملو شو. نبی علیہ السلام دعا ټیک شو داغي ماشومان اولاد ته هدایت ملو شو. دا بنو ثقیف ای کې محمد بن قاسم پیدا شو. سبحان الله. او پاکستان د نبی علیہ السلام دعا ده سو چې دغه دعا کړې ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم. محمد بن قاسم سن 92 کې دا فتح کړې. 92 کې امام مالک پیدا شوی دی. سن 80 هجری کې امام ابو حنیفه پیدا شوی دی مخکې، بیا امام مالک، بیا امام شافعی 150 کې پیدا شوی دی هجری. او امام احمد 204 زمانه دی او امام بخاری 320 زمانه دی رستنی کس دی. 256 امام بخاری 256 دا تاریخ تاسو ته بیانو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زما په ترتیب حکومت 13 کاله کیږي. تاریخ نو 13 کاله ابوبکر، عمر، عثمان، علی او حسن دا 15 کسان دي. حسن هم شپږ میاشتې حکومت کړی نه 13 کاله برابر شو. دا چا ویلو؟ نبی علیہ السلام. د عمر په زمانہ کې معاویه امیر د شام امیرو. د عثمان په زمانہ کې، د علی په زمانہ کې د شام امیرو خلیفہ نو. او د حسن په زمانہ کې خلیفہ نو د شام امیرو. امیر معاویه امیر یا ټول په زمانہ کې هغه سره وغته. بیا حسن
او حسین دوانو بیعت وکړه د معاویه په لاس یا صلح وکړه. د دې خبره به ونو دی وی صلح وکړه، موږ وایو بیعت وکړه. نو هغه خلیفه راشد شو کنه چې حسن حسین د هغې په لاس بیعت وکړه یا صلح ورسره وکړه او هغه مشر شو. دې ته وی عام الجماعه د تاریخ په اصطلاح کې، چې د علي رضی الله عنه په زمانه کې یو لې ځمکه نه فتح شوې. ولې؟ عبد الله ابن سبا يهوديو چې په ظاهره مسلمان او منافقین او يهوديان عیسایان او دا ټول جمع شوي او مسلمان ته نقصان ورسو. خوارج او غالی هغه کسان چې علي ته به خدا وي رضی الله عنه تو ټول شریک شوي وو. عثمان شهید شو د دې د وجې د معاویه او د علي په مابین کې او د عایشه او د علي په مابین کې جنگونه وکړو. نبی علیہ السلام 3 پاکستان راکړه، ابوبکر عمر 9 پاکستان راکړه، عثمان علي 14 پاکستان راکړه، امیر معاویه 40 پاکستان راکړه. خدای علي په زمانه کې دغه مسله و چې عبد الله ابن سبا، منافقین، يهود، نصارى، خوارج دا ټول قاتلین عثمان علي ډېر تکړه. ټول صحابونه چا سره چې زیات علم او هغه علي رضی الله عنه، علي حیدر کرار. ټول صحابونه زیات علم چا سره؟ علي سره. تقوا علي سره رضی الله عنه. او مسروق تابعی دا خبره کوي ما ټول صحابه بوی کړه، ټول صحابه علم شپږو سره ده، شپږو علم 2 سره ده، علي او ابن مسعود. شاممت كل الصحابه فوجدت علمهم ينتهي الى 6 ثم شاممتهم فوجدت علمهم ينتهي الى 2. 2 صحابه دا تاریخ ته بیانوم. د علي د عیسی او نبی له سلام په مابین کې 1500 کال دي. د کې څوک اسلام نور غلي علی فتره من الرسل، نو څوک چې ته مسلمان خونو مثلا کم مسلمانان د نبی له سلام والا دا خلق په چرته سي. څوک چې د موسی علیه السلام په دینو د شرک نه پاک او څوک چې د عیسی علیه السلام په دینو د شرک نه پاک هغه به جنت ته ځي. او نبی علیه السلام مور او پلار یو قول دا چې هغه خدای پاک را پاسولو کلمه وی وفات شو، یو قول دا چې چپ شه دای باره کې اسم وایي یا پاغه زمانہ کې څوک وفات دي چې کله شریعت نور راغله. ماشومان د کافرانو مشرکینو دا بغلمان بیره ډف د جنتیانو غلمان وي، یعنی ای خدمت وکړي زما محترم. او دا دغه چې دي یونی فرح الله فرمایي چې نه دی باره کې چپ شه، نبی علیہ السلام والدینو باره کې چپ شه، د مشرکینو کافرانو اولاد باره کې چپ شه، توقف اختیار کې سکوت. تاریخ بیانو دا 13 کال نه پس بیا معاویه سربراه شو د 30 پاکستان او قسطنطنیه فتح کړه. نبی علیہ السلام بخاری شریف روایت چې چا قسطنطنیه فتح کړه اب جنت ته ځي، مغفور دا معاف دي، ګناهونه معاف شو. په کې دا ټول موجود، ټول حسن حسین هم پکې، یزید معاویه هم پکې، دا ټول پکې موجود. بهرحال زما محترمو دا تاریخ تاسو ته بیانوم. د کربلا واقعه وشوه، یزید په عراق کې په دغه کې په شام کې او دمشق، دا واقع په عراق کې ده. مغیر ابن شعبه علی سره رضی الله عنه بلکې عنهما خو مشوره معاویه له ورکړه وروستو بیا چې ته د خپل زوی بیعت واله کني دا 30 پاکستان عمره زیبه مات شي. نو مغیر ابن شعبه او اتیا صحابو د هغې په لاس بیعت وکړه. هغه وخت کې تاریخ الخلفاء سیوطي رشیدیه شاه الله محدث دهلوي دې ټول لیکلي چې هغه وخت کې دي په اصلح حالت کې، اصلح صالح نه اصلح حالت کې. بیا دي کې دا کمزوري راغلې چې دي د سټیټ د حفاظت دپاره چې د مسلمانانو د مملکت په مات شي دي نه څه غلطۍ وشوې، نو ځکه ته موږ خفه یو، وروسته ته خفه یو. عبید الله بن زیاد مرکزي کردار دی
د اهل بیت بزرگان اولیاء کرامو په شهادت کې او چې چا ورته خطونه لیکلي چې راشه او بیا پټ شو او وتښتېدل او خیمې وسوځولې چې خطونه روک شي هغه مو سوځي. کربلا چې څونه واقعات بیانېږي 90% دروغ دي. ولې دا بیان کړي دا حواله او ریفرنس یاد کې بیا به په کار راشي ویلي کې کني ایر شي. لوط بن یحیی ابو مخنف، لوط بن یحیی ابو مخنف د کربلا باره کې کتاب دی لیکلی دی. هغې وخت کې نو علمي نکته بیانو دی، هغه وخت کې نو په دنیا کې لا پیدا نو کتاب یې څنګه ولیکو چې فلانی صحابي زوی او فلانی صحابي نوسی دا غشي ویشته او فلانې ماشوم په خیمه کې په مری ولګېد. ته کوم ته وینه نو د هغې عیني ګواه څوک دي خبرې؟ زینب د هغه خور او زین العابدین د امام حسین زوی دا عیني ګواه دي. دی څه ویلي دي، دی څه کړي دي، دی څه ویلي دي واقع باره کې. واقع شوې ده، قتل شوی دی، شهادت شوی دی. چا قتل کړي؟ جهنمیان دي. څوک چې قتل دي دا اوچت عظیم شهدا دي د ټولې دنیا. ٹھیک ہے، خو زینب او زین العابدین د حسین زوی او هغه وخت کې دا حسین زموږ پښتنو بلکې پنجابیانو ټوله دنیا کې دا خبره ذهن کې د خلکو چې دا حسین ماشوم او قتل یې کړ. د الله بندګانو دا 58-60 سال عمر یې وخه 58-60 سال عمر یې. الله اکبر، 58-60 سال عمر یې. خبره پوه شئ. زین العابدین او زینب زوی او خور دا موجود دي. هغې څه وایي؟ دا دنیا کتابونه دي، حوالې دي، ریفرنسز دي. نو مونږ لوط بن یحیی ابو مخنف د ده خبرې مونږ نه منو، د کتاب هم مونږ نه منو. دا یو نقطه وه چې ما بیان کړه. زه شروع شویم اسم نو او بیا خدای پاک قلم پیدا کړ، بیا عرش اوبه، بیا ځمکې او بیا اسمانونه ده پیدا کړو. زما محترمو الله رب العزت نو هغې نه را روان شیم دې ځای پورې ورسېدم. مختصر دا صحیح سته چې دي که نه، بخاري، مسلم، ترمذي، ابو داود، ابن ماجه، نسائی، دا صحیح سته دي په حدیثو کې. دغه شان دا خبر غور سره میل فیمیل ټیچرز او علماء کرام عالمات وره چې صحیح سته فی الفقه دي، خدا هم ته یاد نی هغه هم شته، خو مونږ ته د هغې څه ني پته ني. زما محترم توجه سره اورئ، شوق سره اورئ. نو صحیح سته فی الفقه کوم دي؟ سوال، ساین آف انټاروګیشن، انسر کوېسچن سیشن، جواب، مفسود، زیادات، سیر صغیر، سیر کبیر. دا شپږ کتابونه د فقه چې د قرآن حدیث نه چوړ دي، دا سیاست فی الفقه دي. نو سیاست فی الحدیث هر چاته یاد دي، بخاري، مسلم، ترمذي، ابو داود، ابن ماجه، نسائی، دا هر چاته یاد دي. خو مفسود، زیادات، سیر صغیر، سیر کبیر، جامع صغیر، جامع کبیر، دا چاته یاد دي. یاد یې کړئ. نو زما محترمو ستاسو وړاندې تاریخ بیانېده او د شروع نه مې د کوم ځای پورې راورسو او ټوله دنیا چا فتح کړه؟ سوري، غوري، محمود غزنوي، سلطان ټیپو، التمش، محمد الفاتح، سلطان عبدالحمید ایوبي، ابدالي، هارون رشید او التمش عثمان ارطغرل. دي د مراکو نه د امریکې پورې حکومت کړی دی. امریکې به ټکس ورکو مراکو ته. مراکو، مراکش یورپ کې دی. دا به دا ټکس اوچته و هلته ترکي ته به یې لیږه. زموږ په ټوله دنیا حکومت، نیم یورپ، اټلي، سیسلي، اټلانټک، ساوث افریقا، آدا یورپ، چاینا، کیسیکیانګ د پاکستان غټه صوبه ده. دا ستاسو حکومتونو دا نه لړل. چا واغشتل؟ کافرانو. ولې؟ علامه اقبال ووایي وجہ څه ده؟ ډول ډمکې، ګانے بجانے، فلمیں ډرامے، شراب، بدکاری. بس دا تاریخ تاسو ته بیانوم. مغل حکومتوں کو، خاندان غلامان، مغل حکمران، خلافت عثمانیہ تاسو حکومتوں کو، ارطغرل، عثمان ارطغرل، سبکتگین، سشو یلدرم، سلطان ٹیپو، سلطان صلاح الدین ایوبی،
څه شو ستاسو مشران او ستاسو ګډې ډولکی وهه بس عام بس کې د پښتنو د بس په ګډه بشي په چوک کې په پیښور کې او په ګډه شي الګ ولې چې زه وایرل شم استغفر الله اکه خبره شو چې مشهوري غواړي چا په بیزته وي خدای مونږ ته معافي وکړي بهرحال دا تاریخ ستاسو وړاندې ما بیان کړ ټایم شته ترجمه وکړو ترجمه نه پرېږدو دا تاریخ ما بیان کړ بیا د هغې نه پس ستاسو کوم حکومتونو نو مخکې څوک 313 رسولان او نور انبیاء کرام رسول هغې ته وایي چې خپل کتاب یې ورسره لکه موسی علیه السلام او نبی هغې ته وایي چې د بل کتاب طرف ته خلق رابلي لکه هارون د موسی علیه السلام شریعت او کتاب طرف ته خلق رابلي هغې ته وایي نبی هر یو نبی رسول نی خو هر یو رسول نبی وي عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے په خبره پوه شو نو ما دا خبره کول دې نه مخکې څه تاریخ دی نو آخري تابعي 220 هجري کې هغه وفات شوی د هغې نه پس چې کوم یو دین کې نوې اضافه وکړي نو دا چې دی نو دا بدعت دی الله یې د بدعاتو نه موږ وساتي د هغې نه پس ستاسو کوم غټ غټ حکومتونه تاسو ته ما ووایي او تفصیلات مې ته بیان کړ یو وړه غونته دمه به والو بیا ستاسو په خدمت کې